خو یوه غوښتنه بیا هم مشران کوم دلګي مشرانو تاسې نه کوم دغه خبر ضرور را سره ومنئ چې د هر چا متعلق کوم یتیمان دي داسې وکئ چې کوم خانان مو ملګري دي یا مو خاص ملګري دي هر یتیم په چا باندې تقسیم کوي پلانکیه د پلانکي یتیم دي تاسو درې واړه تربیتونه به یې کوې علمي فرهنګي تربیتی او مالی به یې کوې خیر د که لږ وي که ډوري دا پې باندې تقسیم کوي ځکه تاسې ټول نه صحیح کولی ته چې په موټر کې کښېنې هغه یتیم دی له یاده ونه وځي او هغه کونډه دی له یاده ونه وځي د هغې مور دی له یاده ونه وځي ځکه وایي سخت په دې خوابدي کېږي ملت هم خوابدي کېږي او د هغه چې بې پالنې پاتې سي نو الله هم خوابدی کېږي یتیمان مو چې لیدل په موټر کې تېرېدلې ودې پېژانده چې دا د پلانکي مولي صاحب زوی شهید سوی ورته راکښته سه په سر یې لاس تېر کړه الله پې خوشحاله کېږي خیر د علماو مجاهدینو د یتیمانو په حق کې ډېر کوشش وکړئ چې هغه مو له یاده ونه وځي الله هم پې خوشحاله کېږي ملت هم خوشحاله کېږي مور و پلار هم خوشحاله کېږي د هغوی به علمي فرهنګي ټولې هغه تربیتونه هم څه وي خدای نکرده چې بیا څوک ونه وایي چې بې د پلانکي مجاهد زوی بې لارې سوی و بې تعلیمه سوی و او داسې و لباس کې وګرځېږي چې د تا داسې وسکټو کالي وي او د هغه شکېدلی وسکټ وي شکېدلې کالي وي د الله په خاطر باندې چې له یاده مو نه وځي دا یو ډېر لوی مسؤلیت ده دا دومره وخت و چې خو مونږ روان ولو اوس مونږ الله امتحان کې واچولو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین